البقرة آية نمبر 207. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. صدق الله العظيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد، قال الله تعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. رون د دین مخکې الله تعالی د هغه منافقانو احوال ذکر کړه. الله تعالی فرمایل چې منافق انسان کې دا خبره موجودي او الله تعالی دا غي بحث فرمایو. وس الله تعالی فرمایي چې بعض خلک دسي دي چې خالص مؤمنان دي او هغوی دسي خلک دي چې ميشري نفسه ابتغاء مرضات الله، چې دا خپل ځان یې ایسته په الله تعالی باندې ورخرڅ کړی دی. د څه دپاره؟ ابتغاء مرضات الله، د الله تعالی د رضا د لټولو دپاره. علما د دې آیت په شان نزول کې مختلف واقعات ذکر کوي. تفسیر مظهری کې یو خبره دا لیکلې ده چې دا اصل کې د حضرت صہیب رومی رضی الله تعالی عنہ په باره کې نازل شوی، چې هغه د خپل ځان ایسته په الله باندې خرڅ کو، د الله رسول واغستو. دې مطلب دا دی چې کله مسلمانانو هجرت کوو مدینه منورې ته، نو دې کافرانو به نه پرېښودل او په لاره کې به ورته ناسو، هجرت ته نه پرېښودل. نو حضرت صہیب رومي دا اصل کې د روم نه راغلی دی، صہیب ابن سنان الرومي رضی الله تعالی عنہ. نو دم اراده وکړه چې زه هجرت کومه، و چې کله د مکې معظمې د حدود نه راووتو نو دا مشرکان پسې راغله او په یو ځای کې دی را ایثار کو او دته وی چې ته به هجرت نه کې. نو دې انتهایی تیرانداز و د غشې چرته خطا نه تلو، نو دا خپل ټول غش راویستلو، یو داسې غونډۍ ته وروختو او لیندې و تراخ کو ده. دې مشرکانو ته وی چې ګوره تاسو ته خبر ده چې زما یو غش هم خطا نه ځي، چې تر څو په اثر دا غشي موجود نه یو کافر په ولم او دا غینه بعد کدا ختم شونه بیا په توري سره جنگيږم، نو زمام ما به مستړی کوي ورستاسو خیر نشته، خو زبرته یو سودا وخه ما وغره سره وکي او ما د هجرت ته پریږي. وایسا وایغه سودا د سره چې په مکه معظمه کې په پلان کې ځای کې زما مال پروت دی، هغه ټول مال تاسو واخلئ خو ما هجرت ته پریږي. نو هغوی په دې خبره باندې رضا شو چې صحیح د مونږ ته مال میلاویږي، بس ته هجرت وکړه. او دلته کې ګوره یو دا خبره معلومیږي چې مسلمان د چا سره دوکه نه کوي. کنه اوس د دې سیم کولای شو چې مثلا دروغ ورته ویلې او ځان یې خلاص کړی وي، خو نه، مسلمان دوکه نه کوي. بس هغه ته هغه ځای کې مال پروت دی او مشرکان دغه وخت مشرکان هم داسې خلکو چې هغوی د یوې ژبې وو، هغوی چې ورته وایي تا ته اوس امان دی، نو داسې ونه کړه چې راځه اسیم زه خو راته وښودو خو راځه دی خو به مړ کړو. وایي نه، بس صحیح شو، په دې باندې معاهده وشو، موږ به ستا مال حاصل کړو او ته هجرت کوه. او دې مسلمان هم سره دوکه ونه کړه او دې مشرکان هم دوکه ونه کړه چې لاړه په هغه ځای کې مال پروت او حضرت صہیب رضی الله عنه لاړو هجرت یې وکړو. چې لاړو نبی علیه الصلاۃ والسلام ته جبرائیل علیه السلام خبر ورکړی چې دغه شان یو سړی به اوس راشي او هغه ګورې ستا د رضا د لټولو د رسول د الله د رضا دپاره ټول مال ایسته کې کافرانو له ورکړو. و چې کله لاړو وایي نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وی چې ربح البیع ابا یحیی، ربح البیع ابا یحیی. ابو یحیی د دې حضرت صہیب رضی الله عنه لقب مړ وایي څه مزیداره بیه دې وکړه، ځکه چې الله دې واغستو، رسول دې واغستو، مال دې پرېښودو. وایي نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته ډېر زیات خوشحاله شو. نو یو د دې آیت مطلب دا دی چې بعضې خلک داسې چې په الله باندې ځان خرڅ کړی دی، مال یې پرېښودی دی، خپل ځان یې پرېښودی دی، خو رسول او الله یې اغوستی دی. یو مطلب ده. امام رازی رحمه الله فرمایي چې د آیات اصل کې شان نزول داسې و
چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هجرت کوو مدینه منوره ته، نو په هغه شپه باندې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ په خپل بستر باندې سملو. نو یې ګوره دا داسې موقع و چې کافرانو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ باندې حمله کولای شو. دا داسې یو شپه و چې په دې باندې د مرګ ډېره زیاته خطره وه، او دا بل انسان ته پته ولګي چې په یو ځای کې مثلا دشمنداره سړی دی او تا ته وایي یاره ته وایي زما په دې کټ کې سمله او زه به د شپې وځم، ته وایي چې ستا مازغه خراب دي، دا خو ستا په تا باندې ډز کېدی شي، ستا خطره ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې وته حضرت علی رضی الله عنه د نبی علیہ السلام په بستر باندې سملاستو، شین صادره اغوسته. خو علی رضی الله عنه فرمایي چې په دغه شپه باندې ما ته کوم اطمینان نو په بل شپه ما ته دومره اطمینان نه دی راغلی. وایي ولې؟ وایي ځکه نبی علیہ السلام ما ته ویلو چې سبا به خلکو ته امانتونه وسپاري او بیا راځه. وایي ما ته یقیني پته و چې په دې شپه کې به الله ماله مرګ نه راولي، ځکه چې پیغمبر علیه السلام ما ته وایي سبا امانتونه وسپاره خلکو ته او بیا راځه. نو چې کافران کله راغله چې وی کتل په بستر باندې شیر خدا حضرت علی المرتضی رضی الله تعالی عنہ پروتو. نو امام رازی رحمه الله فرمایي چې دا حضرت علی دی چې مېشری نفس او ابتغاء مرضات الله، بل ځان د الله د رضا د پرېسته کې خرڅ کو، مرګ ته ځان نیولې خو چې الله ناراضي شي. دریم د سیرت کتابونو دی کې یو بل واقعه ذکر کړی ده. و یو ځل رعل او زکوان یا زهیل قبیله راغله او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی چې موږ اسلام راوړی دی، یو لس کسان راغله او موږ لس کسان راکا علما را لراکا چې زمون سره لاړ شي او زمون قبیلو ته دعوت وکړي. و نبی علیہ الصلوۃ والسلام ول د صحابه کرامو یو لس صحابه کرام ورکل او داغه تاریخ داغه نمونه لیکل دي چې هغه ول ورکه چې دی بس تاسو سره لاړ شي او تاسو ته دعوت وکړي او دوی د قران مجید حافظان او علما خلقو. چې کله زګی تلاړه نو غیر چاپیره په غرونو باندې د صحابه کرام ولیدل چې خلق ناس دي او دا غوي سره نيزي دي توري دي، او د دوی چې کم امیر او حضرت عاصم رضی الله تعالی عنہ نو هغه چې دې خبره کې ماته دوکه ښکاری، ځکه ته وګوره دا غیر چاپیره خلق ناس دي و دې مشرکان وته وی دي يهودو چې دا خو تاسو استقبال لروتی دي، او چې کله دوی بيخي دې مېست اور ورسېدل نو دغه خلق راکوش شو 200 کسان او د لس صحابه کرام راګیر کړه. وې دی د امیر وته وی چې را بس هغه دوکه چې موږ وی کنه هغه زمون سره وشو. نو دې دې یو غونډې طرف ته وختلو، خپل غش یو لندې برابر کړ چې بس هر قسم مقابله به سره کو، یو طرف ته لس کسان او بل طرف ته 200 کسان، یو سره سټیم پر مقابله وکړه. خو بیا د دوی غش ختم شو، دا مشرکان راغله نو د دوی نه چې دنو لس و صحابه کرام هغه ته شهیدان کړه په دې کندو باندې، او درې صحابه کرام پاتې شو. نو د دوی چې کوم مشر حضرت عاصم رضی الله تعالی عنہ، نو د عاصم رضی الله تعالی عنہ دوی لاس شاته تړلیو، نو وای هغه د زورونه کول چې را زما د ملګری شهیدان شو، نو زه په دې ژوند باندې سکوم. مطلب دا و چې کما ته مکمل او شنو زه د کافرانو سره پیام جنگیږم. نو په دې کې یو کافر راغی او د الله شاته تړلې شو، خو بیا په دې سینې کې دی وو د عاصم رضی الله عنه چې کله شهید کېدو، و د الله تعالی ته سوال وکړو چې الله تعالی زمونږ دا خبر پیغمبر علیه السلام ته ورسه چې زمون سره دوکه وشو. وی چې دې کله شهید شو نو صحابه کرام فرمایي و نبی علیہ السلام په مدینه منوره کې وو او په مجلس کې ناس و نبی علیہ السلام وی چې انا لله و انا الیه راجعون. و صحابو دې د پوسو د الله رسول الله کدا څه چل وشو، و یره مونږ چې کومه علما لګلی ول صحابه کرام وی پاږي کې اته صحابه کرام چې دغه هغه پکې شهیدان شو. او ما ته اوس جبرائیل علیہ السلام خبر راوړو چې حضرت عاصم رضی الله تعالی عنہ چې دغه هغه په شهادت باندې ورسېدو. خدای عاصم رضی الله تعالی عنہ په سر باندې یو زنانه نظر منلو، یو کافر زنانه نظر منلو چې اصل کې دغه زنانه پلار دی عاصم رضی الله عنه په یو جنگ کې وجلو، و هغه ویلو چې د په دې کوپړی کې به شراب سکم، و خلکو له ډېرې پیسې ورکړي چې د عاصم رضی الله عنه سر مال راوړي. نو دا الله تعالی قدرت ته ګوره چې د عاصم رضی الله عنه د شهادت نمخ کې دعا وکړه چې الله تعالی مال ګوره په ژوند کې چې کافر لاس نه دی راوړي، نو چې زم مړ شم نو ګورم چې زما جسم له چرته کافر لاس را نه وړي. الله تعالی وې د دعا قبول کړه. وې خلک راغله چې د عاصم رضی الله عنه
دا سر چې دا به پریکو چې هغه زنانه ویسو چې به کې شراب وسکي و الله تعالی په دغه ټیم کې دا غټي مچي چې دنه وې دارا وسته او دغه په سر باندې بړنګې دي و دې کافرانو وی چې اوس خو دا سر نشو غوسولې او چې کله ما خام ټیم شنو دا مچي باسم لاړې شي نو بس راو شو دا سر به پریکو او زنانه به ویسو هغه به خپل نظر پوره کی وې دا الله تعالی قدرت ته ګوره چې کله ما خام ټیم شو ډېر سخت باران وشو او دسه باران وشو چې سالت اودیه خړګي وبېدي او وېدا عاصم رضی الله عنه په دې سیلاب کې استو بېدو خدای نه بعد چې کافران راغله وې ټول ارسه په سجد پلٹ کړه او د اوسه پورې عاصم رضی الله عنه چا پیدا نه کو وې دی وجه دته ویل کېږي چې دفین الارض دا هغه صحابي دی چې د ازمکه په خپل باندې خخ کړی دی او اوسه پورې دا خبر هغه معلوم نه دی نو عاصم رضی الله عنه په دې طریقه باندې شهید شو دو ملګری پاتې شو یو حضرت زید رضی الله تعالی عنہ یو حضرت خبیب رضی الله تعالی عنہ دا ټول دوی ژوندۍ ونیول او دوی بوتله مکه معظمه ته وې دا حضرت زید رضی الله تعالی عنہ د یو میدان تراويستو او چې کله دې شهید کوو وې په دغه ټیم کې دی ابو سفیان ایمان نو راوړې وې دې وتم ولاړو نو وې دې حضرت زید په وی چې په یو خبره دی پریدو ته صرف دسی وای چې مړه زما په ځای باندې په دې ځای کې پیغمبر علی السلام وی کنه دې سدي پریدو وې دې حضرت زید رضی الله عنه ته وی چې ته خلاده سی وی چې زما په ځای باندې پیغمبر علی السلام وی چې کما ټوکړي ټوکړي کوي خو زبر دسی مونږ چې د نبی علی السلام په خپل مبارک کې دی یو غنه لاړ شي و دې ابو سفیان وی چې را عجیب کمال دی د دې خلکو چې د خپل مشر سمره مینه ده کنه دسی مینه ما چرته په ټول جهان کې نه دلیدلې نو دا حضرت زید رضی الله عنه چونه دیم شهید کو یو صحابي پاتې شو په لس کسانو کې حضرت خبیب رضی الله عنه ګوره ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله دغه خلک دي چې په الله تعالی باندې ځان خرڅ کړي حضرت خبیب رضی الله عنه چې کله پاتې شو نو دوی دې سو کو چې دای په ځای کې تړلې وو د دوی لپاره ورځ مقرره کړ چې دا په سولې باندې خېجو او دا لاس تړلیو په زنجیرانو باندې تړلې شو د یو زنانه په یو کور کې و چې کله د ورځ خو د لچیرا په دې ورځ باندې بتا شهید کړي و دا غینه یو ورځ مخکې و دې زنانه ته وی چې زما دا یو لاس کم اس کم پرانیس کې دا یو بتړلې او مال د سیو چړا یو 13 غونټه کې شیرا کوي چې زه په خپل صفایي دا یختلري کم زکه د الله تعالی دربار ته وضو چې انسان لک پاکي ته ګور دومره کامل یقین د دوی و چې کله دا چړا ورکړوي بده کې او ماشوم په کور کې ونه د حضرت خبیب رضی الله عنه د پتون باندې کې ناستو و د حضرت خبیب سره د لوبي کولې و دا زنانه ډیره زیاته حیران و چې لکه اورېره یریدا چې سینه تیار چړا وسره ده او زما د ماشوم زبح نه کی یا د حضرت خبیب دسم کولای شو چې دا ماشوم نیولې چې د علوم غره ما پرې دی و دا زنانه ته د حضرت خبیب وی چې غره مونږه خلق نه مونږ ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا تربیت نه راکړه چې مونږه ماشومان دال جوړ او مونږ ته پیغمبر علیه السلام دا تربیت نه راکړه چې مونږ ماشومان لال کو وی وته وی چې راشه د خپل ماشوم دی واخله ولا ماشوم ولا ورکو وی چې کله دې بوتلو و دې زنانو وی کنه چې په دې سړی کې مال رضایت کمالات ومندل یو کمال خو پکې دا چې ګوره مال خپل ماشوم صحیح را او دویم کمال دا دی چې وای دا یو ځل ما وکتل چې دا دوانه لاس تړلې شي او دې لګیاو پزمکه او انګور پراته و انګور خوړه او دې زنانه قسم خوج به مکه معظمه کې په دې ورځو کې د سره انګور شتنه او دا ما د دوانو لاسونه تړلې دي وای دل چې د انګور راوړل و دا الله تعالی ولر لګلیو خو بیا ایمان نه راوړو وې کتل چې ګور الله تعالی ول انګور را لګلی دي چې کله د حضرت خبیب رضی الله عنه بوتلو وې دا وته وی چې ما اسیم په سولې کوي خو زما اخره خواهش ده چې زه 2 رکعاته مونږ کوم چې دې ودرې د مونږه کوو وې مختصر مونږه وو وې به دې مشرکانو ته وی چې دا مونږ غره مونږ وګد مونږ کوو او دا مختصر مې زکو کوی چرته دام پزله کې رانه چې د مرګ نه یریږي او د سعودي د سجدي لګي وې دا خبره ترې نشته نو چې کله ودی دې سولې ته خېجو او په دغه ټیم کې د دعا وکړه چې الله تعالی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته زما سلام ورسه وې په دې کې چې کله دې سولې ته ورخېجو وې خلق وتناسو وې دوی چې ولستو بالي حين اقتل مسلما على اي شق كان لله مصرعي وذاك في ذات الاله وان يشاء يبارك على اوساني شلوي ممزعي
ویس پروا نشته. الله تعالی وایي که زه ستا په دې لاره کې مړ شم هېڅ پروا نشته. وایي زما دا یینې چې کله دارې ووهي وایي په دې باندې به الله تعالی اسلام را ژوندی کړي. او بیا وایي دوی داسې د کجوري په سر کې یو نیزه ناله کړې وه او دې ور وخېجو او په هغه نیزه د پاسه دې ور وغورځو. نو د سینې نه دا نیزه هغه طرف ته ووته او د اینو ته داسې دارې وهلې او دی پړقېدو او په دقه د کجوري د دې تنې د پاسه چې دی نو دی په شهادت باندې ورسېدو. نبی علیه الصلاة والسلام په مدینه منوره کې ناسو چې جبرائیل علیه الصلاة والسلام ول راغی ورته وی چې حضرت خبیب پتا باندې سلام وی. نبی علیه الصلاة والسلام وی چې علیک وعلیه السلام، پتا دیم سلام یو پاغه دیم د الله طرفه سلامتی وي. وی بیا نبی علیه الصلاة والسلام وی چې دا خبیب د په مکه معظمه کې په سلی باندې دی او سلوي خرز دې په سلی باندې خېجولې شو. سلوي خرز په کجوري د پاسه د سنگیدو. و نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کچا دې راکوس کو نو الله تعالی باغله جنت ورکی. نو بدی کې دوه صحابه کرام دی او حضرت زبیر دی ایو مقداد ابن الاسود دی. دوی موږ روان شو و موږ به د چل کو چې د ورځې به موږ په یوځای کې پټ ناسو او د شپې به موږ سفر کوو. و د مکه معظمه تقریبا موږ په 10 شپو کې را ورسیو. و چرالو د مدینه منورې نه مکه معظمه ته وچرالو حضرت خبیب چې دنو په سلی باندې وو او رقیدو او د دوینا تقریبا شپېته او یا کسان تی چاپیره وو پیره ورکوله. خو د حضرت زبیر رضی الله عنه فرمایي ما قصد وکړو د شپه چې کله په خشوه و زادي په دې منځ کې وردن نشم او د خپل رور حضرت خبیب رضی الله عنه ما په دې شابه باندې سلی نه راکوس کو. مر وې د دنه چې کوم خوشبو خطا نو اللون لون دم والريح ريح مسك. وی هغه ټیم کې تیم تازه نه بيد سلوي خرزي باب او د دې وینې نه د خوشبو خطه لکه د مشکو په شان تګي. وی ما بیا په دې شابه باندې راوړو او ما په خپل اس باندې د ځان سره سور کو او د سوي د نیم یو طرف ته نیم بل طرف ته او ما اس په منډه کو. ما چې کله د اس په منډه کو نو د مشرکان په ما باندې پوښوا چې را دا سړی خو را کوس کو وی هغه بس غوغا جوړ کړه او یا کسان زما پسې په یوځای باندې را پسې شو. وې سزا پوری ما دا اس وزغلو خو بیا دا اس نتلو وې ځکه چې دوه کسان پیو او چې کله شهید نو خودرونه می او مړ خوسي مدرونی بس وې پاغه ټیم کې حضرت خبیب رضی الله عنه زمانہ گزار شو او زه په منډه باندې لاړم خو زه په یوځای کې پټوم او ما وی چې دا مشرکان اخوا دی خو شنو واپس ورزم او د حضرت خبیب بیا راخلم. یو دا مشرکان راغله او دا ټول علاقه تلاش کړه خو زه وتم ملاو نشم او دا خبیب رضی الله عنه هو زمانہ په دغه ټیم کې د نظر نو ورک شو. وځه چې واپس راغلم وای خبیب نو وای زما کې تیر کړو. د دې وجنه ته ویل کېږي دفین الارض. دا هغه صحابي دی چې د زمکه په خپل باندې دفن کړی دی او فرشتو دفن کړی دی. نو د حضرت خبیب رضی الله عنه قبر هم وسنه دی معلوم. نو دا د هغه صحابه کرام واقعه ده. نو دغه صحابه کرام واپس مدینه منوره ته لاړه او نبی علیہ السلام ته چې دغه شنمو راوچت کړو خو زمکه را نبی او خړو او نبی علیہ السلام چې بس هغه زمکه تیر کړی دی او زمکه پوښ او هغه پوښ د قیامت پر ورځ باندې بیا را پاسي. نو دې آیات کې الله تعالی فرمایي چې من الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. بعض خلک هغه دي چې خپل ځان خرڅ کړي دی په الله تعالی باندې. والله رؤوف بالعباد. الله تعالی ډېر زیات نرمي کوونکی دی په خپل بندګانو. څنګه نرمي کوونکی دی؟ نرمي کوونکی ځکه دی چې دا زمون نفس خدای الله تعالی دی، زمون دا جسم خدای الله دی او چې الله تعالی موږ دا جسم را کړی دی واپس را نه واغستو بیا لم جنت را کوي نو الله تعالی مهربان دی. دویم الله تعالی څخه مهربان دی چې د نیکۍ د توفیق خو الله تعالی ورکړي. دا د شهادت خبره خو الله په زړه کې واچوله او بیا ول الله تعالی جنت ورکړي. نو الله رؤوف بالعباد. الله تعالی ډیر زیات نرمي کوونکی دی خپل بندګانو باندې. نو دا هغه واقعیت چې علماء ذکر کړی د دې آیات سره چې بعض خلک هغه دي چې په الله باندې ځان خرڅ کړي دي او الله تعالی دا غوي نفسونه غصب دي والله ولا جنت ورکړي. ومن الناس او بعض د خلقنا من هغه سوق دي یشری نفسه چې خرڅ کړي دي خپل ځان ابتغاء مرضات الله د کار د لټولو د رضا د الله تعالی. والله الله تعالی چې دی رؤوف بالعباد نرمی کوونکی دی په خپلو بندګانو باندې.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك ولا يملكها إلا أنت برحمتك يا أرحم الراحمين.